أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا. بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخونکې مهربان دی. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ای ځان خختون کیا ملاستا پاسا او خبردار کړه او د خپل رب د لوی اعلان وکړه او خپل جامې پاکي ساته او د ګندګۍ نه لري وسا او احسان مکوا د زیاتی بدله د حاصلولو د پاره او د خپل رب د پاره صبر کوا. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. خا کلچی پسول کی پوکې والشي هغه ورځ با ډیره سخت ورځ وي د کافرانو د پاره با آسان نه وي. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. پریګدا ما او هاغه سړی چې ما یوازې پیدا کړو او ډیر مال می ورل ورکړو او سره حاضر اوسیدونکو ځامن می ورکړل او داغه د پاره می د سردارای لار هواره کړه. بیا هغه تملري چې زوب ورل نور زیات ورکړم هرگز نه. هغه زمون د آیاتونو سره انات ساتي زه خو به هغه ډیر زر په یو سخته چړای ورخېجوم. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. هغه سوچ وکړو او د څه خبري جوړولو کوشش وکړو نو د الله غضب دی په هغه باندې د څنګه خبري جوړولو کوشش وکړو او د الله غضب دی په هغه باندې د څنګه خبري جوړولو کوشش وکړو. بیا د خلکو طرف ته وکتل بیا تندې تر وکړو او خلې بوټه کړه بیا واپس شو او په تکبر کې پریوتو. نو اخر دا چې ویل چې دا بل هیڅ نه دی خو یو جادو دی چې دا اول نه را روان دی دا خو یو انساني کلام دی. زبر ډیر زر هغه دوزخ ته ورنه لباسم. وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. او تاسو خبرې چې سده هغه دوزخ نه باقی پاتې کوي او نه پرېږدي سرمنی سوزون کې نلس کارکنان په هغه باندې مقرر دي. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء
وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. مونږ د دوزخ دا کارکنان فرښتې جوړې کړې دي او د دوی تعداد مو د کافرانو د پاره یو فتنه جوړ کړی دا د پاره د دې چې د اهل کتابو یقین راشي او د ایمان والو ایمان زیات شي او چې اهل کتاب او مؤمنان پس شک کی پاتې نشي او د چا په ژوند کې چې مرض پروت دی چې هغوی او کافران دا وایي چې د دې عجیب خبرې نه د الله څه مطلب کې دی شي دغه شان الله چې څو غواړي هغه بیلاری کوي او چې څو غواړي هغه ته هدایت کوي او ستاد رب لخکری په خپل داغونه سیوا بل څوک نه پیژني او د دې دوزخ ذکر د بل هیڅ غرض د پاره نه دی شوی سیوا د دینه چې خلکو تتری نصیحت حاصل شي. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. هرگز نه قسم دې پس پونګمای باندې او پشپا باندې کله چې واپس کیږي او په سبا باندې کله چې روخانه کیږي دا دوزخ هم په غټو سيزونو کې یو دی د انسانانو د پاره يرونه ده پتا سو کې د هر هغه چا د پاره يرونه ده چې هغه وړاندې کېدل غواړي یا رسو پاتې کېدل غواړي. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. هر انسان د خپل ګټي په بدله کې غاڼه دی د خی اړخوالو نه بغیر چې هغوی با په جنتونو کې وي هلته به هغوی د مجرمانو نه تپوس کوي تاسو سسیز دوزخ ته بوتلئ. قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هغوی به وایي مونږ د منځ کوونکو نه نوو او په مسکینانو باندې بمو ډوډۍ نه خورولا او د حق خلاف چې بچا خبري جوړولې نو مونږ به هم ورسره لګیا شو او د قیامت ورځ بمو دروغ غنلا ان تر دې پوری چې مونږ ته هغه یقیني سیز راغې په دغه وخت کې با د سفارش کوونکو سفارش دا غوي هیڅ پکار ناراضي. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة. اخر په دې خلکو څه شوي دي چې دوی د دې نصيحت نه مخ اړوي دوی داسې دي لکه زنګلي خرو چې د شرمخ ډېری نه تختیدلی وي بلکې په دوی کې خو هر یو دا غواړي چې داغو پنوم دی برسره خط ولېګلی شي. هرگز نه اصل خبره دادا چې دوی د آخرت ير نه لري. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره. هرگز نه دا خو یو نصیحت دی اوس چې د چا زړغواړي هغه دې د دینه سبق حاصل کړي. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة
او دوی به هیڅ سبق حاصل نکړي مگر هلا چې الله وغواړي هغه د دې حقدار دی چې دا غنا یې راوکړي شي او هغه د دې اهل دی چې تقوا کوونکي خلق وبخي